نن هغه ځای ته راغلی یم چې موږ تاسې راتلونکې زندګي دا د قبر او د محشر ده. محترمو سامعینو، که موږ چیرې د قبرونو ولنه کتابونو لیکلي چې قبرونو ولنه تپوس وشي چې ای د قبرونو والا تاسې له د 2 رکعاتو نفلو موقع په دنیا کې دیر کړی شي او بل طرف ته دنیا، نو تاسو کم یو څیز خوښوو؟ نو د قبرونو والا ویي چې مونږ صرف 2 رکعاته نفل پکار دی چې مونږ د غونډه زندگی رب ذوالجلال ته په 2 رکعاتو نفل په سجده باندې تیره کړو. محترمو سامعینو، مسلمانانو نن سوچ وکړو، فکر وکړو، دا هغه کور دی چې دا کور رسول الله مبارک فرمای چې دا په ورځ کې 15 اوازونه کوي او داسې اوازونه کوي چې ای مسلمانه زه تنهایی کور یم، ځان سره ملګری راوړه. او ملګری د قرآن عظیم الشان تلاوت دی. بیا دغه کور دا قبر اواز کوي چې زه لړمانو کور یم، زه تنهایی کور یم، زه فقیری کور یم، زه منګاریانو د اژدها کور یم. دغه کور موږ تاسو چې کوم دنیا ته موږ تاسو راغلی یو، نو موږ یو مقصد دپاره راغلی یو و هغه مقصد موږ تاسو ته رب ذوالجلال په قرآن عظیم الشان کې واضح کړی دی چې رب کریم فرمای چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. رب فرمای چې دا امپریان و انسانان چې دا ما پیدا کړي د عبادت لپاره مې پیدا کړي دي. که موږ تاسې دغه راتلونکې زندګي دا د قبر او د محشر ښایسته کول غواړو، نو مسلمانه سوچ و فکر وکړئ د کور دپاره. دا یې موږ تاسې شخصي کور دی، دا یې موږ تاسې اصلي کور دی. دا هغه کور دی چې دا کور همیشه لپاره موږ تاسې پکې وو او دا کور موږ تاسې د جهنم د کندو نه موږ تاسو کندم جوړیږي او د جنت د باغچو نه باغچه هم جوړیږي. نو مسلمانه که ته سوچ و فکر په دا خبره باندې وکړي چې موږ ته نن په سکون کې یو، په آرام کې یو، نو دا راتلونکې زندګي بیا موږ تاسې د قبر دو. نن خو دا شکر وباسه چې داسې کور دی، که فقیر دی، که غریب دی، او که مالدار دی، او که بچه دی، او که قاضي دی، دغه ټول لپاره د یو کور دی. دا باندې شکر وباسو. نن که ډېر پیسې سره وي دا پیسې پاتې دي، که ډېر جایدادونه او مړونه سره وي دا ډېر پاتې دي، خو دغه کور دا د عملونو کور دی. دا د موږ تاسې خیر او ښېګړې کور دی چې موږ تاسې په دنیا کې ښه کارونه وکړو چې په دا وجه باندې موږ تاسې راتلونکې زندګي د قبر او د محشر دا اخیسته کړی شي. محترمو سامعینو، ډېر سخت ځای دی او راتلونکې زندګي ځکه چې هغسې حضرت عثمان غني ذوالنورین رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې دی مبارک یوه ورځ په قبر باندې په مقبره باندې تېرېدلو او ایثار شولو، دومره یې وجړل چې په اوښکو مبارکو باندې خپله ږیره لنده شوله. صحابه کرامو ته عرض وکړلو ای عثمان غني رضی الله عنه، ته خو جنتي په کومه خبره جاړې؟ وی فرمای دی ته فرمای چې ما رسول الله مبارک نه اورېدلي چې قبر د محشر د منزلونو نه پیله منزل دی، وایي چې په دغه ځای کې څوک پاشي نو دا ټول منزلونه ورته اسان دي، او که څوک په دا ځای کې ناکام شلو دا ټول ځایونه ورته بیا په سختۍ ورته پرېوځي. نن مسلمانه سوچ وکړه، ډېره سخته زندګي د قبر او د محشر. حلال او جوابدی وو، صرف موږ تاسې دین په 15 وخته مونځ کې نه دی، هغه هم کله مونځ کړی کله نه کړی. حلال ته حلال ویا، حرام ته حرام ویا. خپله زندګي د الله تعالی په دین باندې اخیسته کا، د رسول الله مبارک په طریقو یې اخیسته کا، د علماو سره کښېنه، حدیث واوره، قرآن واوره، خپله زندګي په دین باندې اخیسته کا. قسم بالله چې ژوند یې اخیسته وي، بچو کې هم برکت وي او راتلونکې زندګي د محشر دا اخیسته وي. موږ تاسې خپلې زندګي دا د قبر او محشر دو هر انسان له پکار دي چې د قبر دپاره د راتلونکې زندګي دپاره موږ تاسې تیارو کړو چې هغه راتلونکې زندګي د قبر او د محشر دو. الله رب العزت د څومره مسلمانان په مقبره کې او څومره مسلمانان د آدم علیه السلام نه تر نن ورځې پورې وفات شوي، عظیمه شپه ویږي جمعې مبارکه شپه د خطره. خدای پاک ټول مسلمانانو مغفرت نصیب کړي او الله رب العزت موږ تاسې راتلونکې زندګي د قبر او د محشر دواړه ښایسته او منور کړي. الله رب العزت په دې خبرو باندې اول ماله
او موږ تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ المبین.